آګاهي پروګرام دی. تاسو په کورونو ته لاړ شئ نو هم په خپلو کورونو کې دا خبره کوئ چې یاره دا نن سبا کارونه بیا شروع شوي او د هغې نه خلک ډېر زیات متاثره کېږي. نو د هغې لپاره بهتره دا دی چې یاره مونږ هغه حکومت چې کوم اقدامات مونږ ته ویلي او احتیاطي تدابیر یې مونږ ته ویلي چې مونږ هغه افنا کړو. هسپتالونه ټول ډک شو. د هغې بنیادي وجه دا وه چې هلته په هغه ټایم باندې د هغې لپاره څه پلان یا څه پروګرام نه و شوی. نو د هغې د وجې نه خلکو مزین کې څه ډېر شبهات هم پیدا شوي او په هغې ریسرچ هم نه و شوی. نو د هغې د وجې نه کور په کور که چې معمولي څه بخار یا څه بل څه یخنۍ والو نو هغه په دې شک باندې به کور په دین خلکو بیا دغه کوو. اوس هغه مرحله تېره شو، په هغې ریسرچ هم وشو، حکومت هم لګیا دی، ارګنایزیشن هم لګیا دي چې یاره په دې مت کې مونږ آګاهي وکړو او خلک پوه شي چې یاره په دې صورتحال کې څه پکار دي، څه کول غواړي. نو اوس حکومت هم لګیا دی، ډېر دویم فیز روان دی، دغه شان ارګنایزیشن هم لګیا دي او هغه چې دا یو سمپل شی دی. که فرض کړه مونږ احتیاط وکړو چې حکومت د مخکې نه ویلي دي چې یاره احتیاطي تدابیر پکار دي، که ماسک لګوو، ډسټنس ساتو، ګلاس وینځو، نو هغې کې به فایده دا راشي چې مونږ به یو ډېر غټ دغه نه بچ کېږو. که مونږ په دې کور کې د دې څیزونو احتیاط وکړو او مونږ دا احتیاطي تدابیر چې دي دا په خپله زندګۍ کې راوړو او دا د مسلمان شان دی. 1400 سال مخکې پیغمبر علیه السلام مونږ ته دا طریقه ښودلې. نن انګریزان په دې خبره مجبوره دي، هغو دا خبره کوي چې یاره که فرض کړه مونږ داسې صفایي کوو او دا احتیاط کوو نو مونږ به د دې مرضونو نه ځان ساتو. بجای د دې چې یو شی زمونږ د وجې نه خراب شي او بیا اسپتالونو باندې زور وي. په اسپتالونو کې ډېر خلک د دې نه مړه وو چې هغه به بیا د هغو علاج به کوو، ځکه د دې څه خاص پراپر علاج نه و که نه. هغه به چې اسپتال ته تا ویوړو، کم کسان چې به کم کار کوو هغه په خپله هم انسانان نظام وژنه به ځانه یېرېدل. نو سړی به په واډ کې پروت و، هغه ته به په پراپر طریقه باندې څه علاج نه کېدو، د هغه به دغه ډېر دغه ټینشن او د هغه د وجې نه بیا لاړ او انسان به ایکسپایر شو. نو د هغې لپاره بهتره خبره دا ده چې کوم څیزونه احتیاطي تدابیر مونږ ته خورې شوي دي، لاس وینځل شو، ډسټنس ساتل شو، ماسک اچول شو، چې مونږ دا راولو. نو الحمدلله چې کله مونږ دا کوشش کوو نو الله پاک به زموږ مدد کوي. دا د الله پاک قانون هم دا دی چې زه به ستاسو هلو مدد کوم چې تاسو لاسو پیوړه کوئ، تاسو کار کوئ، زه به مدد کوم. خو که فرض کړه نه داسې نه او تاسو ناست یئ او وایئ چېرې داسې به کېږي نو لکه د الله پاک قانون دا دی. نو مونږ دا پروګرام هم نن د دې لپاره کړو چې یاره دا که 15 کسان دي خو دا 15 کورونه دي، 15 کډې دي، چې په خپل کور کې دا خبره وکړي چې یاره په دې طریقه باندې کار کول کې داسې مسله راځي سړی په هغه ټایم باندې په کور کې علاج کوي، لاس وینځل دا کول. او خاص کر چې مونږ مانځل ضرورت نه بهتره شی دا دی چې مانځل ضرور زمونږ هر ټایم په اوداسه کې او ما هر ټایم پاک وي، د هغې نه پاک دغه بل نشته. نو صرف دا یو کوډه میسج زه د دې لپاره راغلم چې یاره صاحب سره مونږ دا دغه وکړو او دا آګاهي پروګرام وکړو او د دې نه د خلکو د مطلب دا چې په کور کې کومه آګاهي راشي دا مرض چې کوم راځي چې هغه راتلو نه مخکې مونږ هغه ختم کړو چې سره ضرورت پاتې نه شي. ستاسو ډېره زیاته مهرباني، ستاسو ټایم مو واپس کړو، ډېره مهرباني، شکریه.